ए बी डिविलियर هم د انډیا په ټیم باندې تنقید کړی دی. د انډیا ټیم چې کوم سیاست په کرکټ ته راوستو په هغې باندې ای بی ډیویلیر هم تنقید کړی دی. ای بی ډیویلیر یو لیجنډ کھلاړي دی، سره تعریف محتاج نه دی. مسټر 360 نوم په دې وجه کې ښودلی شوی دی چې د ګراوند هر طرف ته چکه وهلې ده. ایون د کیپر د سر د پاس هم چکه بوتلې، لکه دا داسې آوټسټینډنګ بیټسمین کھلاړي په خپل ټایم پاتې شوی دی او اوس هم داسې بیټینګ کوي که نه داسې بیټینګ. زه وایم چې د پاکستان د ډېرو پاکستان چې د دنیا ډیرو بیټسمنانو نه دیخه بیټینګ کوي. اوس په لیجنډ لیګ کې د پاکستان خلاف د کوم آوټسټینډنګ بیټینګ کړو، تاسو له یاد شي د په یوازې فائنل ګټلو د ساوث افریقا او د پاکستان فائنل راغلی په لیجنډ لیګ کې چې د ظالم جوتی په هیټینګ باندې په بیټینګ کې په یوازې هغه میچ ځان ته راوړلو. نو دا ډیر ښه بیټسمن او د پاکستان خلاف ور د ډیر ښه ریکارډ ده ای بی ډیویلیر. اوس د انډیا حواله سره څه خبره کړې ده په هغه باندې ډیټیل سره خبره کوو، خو هغه نه مخکې دا کیس تاسو سره لګ نورم هایلایټ کما. دا په هغه کیس باندې د خبره کړې ده چې کله د ایشیا کپ ټرافي د انډیا ټیمو ګټلو، انډیا ټیم انکار وکړو چې موږ د محسن نقوی د لاسونو نه ټرافي نه اخلو او بیا هغه ټرافي وی نشته او محسن نقوی د ظالم بچی تیم ځان سره هوټل لوړلې وه. لا تر اوسه پورې انډیا ټیم له ټرافي نه ده ملو. نو په هغه کیس باندې ای بی ډیویلیر هم آخر خپل بیان جاری کړی. ای بی ډیویلیر څه ویلي دی وره جی، टीम इंडिया ट्रॉफी इसलिए नहीं ले रही थी कि देने वाला कोई इनकी पसंद का बंदा नहीं था। ये हरकत खेल की तौहीन है। सियासत का खेल में कोई काम नहीं, खेल को खेल रहने दे वरना दुनिया में सिर्फ मजाक ही उड़ेगा. चूँकि दा उर्दू स्पीकर ने द इंग्लिश के खपल स्टेटमेंट जारी करे, खुदा उर्दू ته ट्रांसलेट شو نو ځکه اردو کې تاسو لما په دې خبرو کا او په پښتو کې به د ایکسپلین کما چې دی وای چې دا کم انډیا ټیم د آکس نه ټرافي وانه غشته کم چې دا غي خوخ نو دا انډیا ټیم سخت زیاتې کړي دي. انډیا ټیم د لوبې توهین کړي دي، انډیا ټیم د کرکټ توهین کړي دي. سیاست په لوبه کې وای هیڅ کار نشته دي او که تاسو بیا سیاست په لوبه کې راولای نو د دنیا کې بعد کرکټ چې کم دی د به صرف مزاق وړاویږي. دا به دینه به مزاق جوړ شي او چې څومره هم د کرکټ نه مزاق جوړیږي کنه نو دومره به کرکټ کې انویسټمنټ کم کیږي، دومره به د بی سی سی آی حالات نور هم خرابېږي. لکه کرکټ کې خو اعلی کمپنیانې یا ایڈورټایزرز چې کوم وي پکې وقفي ایډز او براډکاسټر پکې غټه پیسه په دې وجه لګي چې وای فیر گیم کیږي د دواړو ملکونو ته فائدہ را، د دواړو ملکونو عوام چې کم دی دا لوبه انجوای کوي. نو وای چې فیر گیم وشي، خو چې کله په دې لوبه کې سیاست انوالو شو نو ډیر زر به د کرکټ خوان ختم شي، ډیر زر به د کرکټ دا لوبه چې کومه ده. ځکه هر لوبه سکه چې دنیا چې کم کارم دغه په اصول باندې چلی، دا خپل رولز دي، هغه رولز خلاف ورزي ته کې نو قانون ارسبا الټا پلټا کیږي، کار به ټول الټا پلټا کیږي که د رولز خلاف تزه. نو څه د کرکټ خپل رولز دي چې کرکټ غټ رولز دار چې ته په کرکټ کې سیاست نه انټرپ کې، په کرکټ کې بس سیاست نه انوالو کې. لکه کرکټ کې سیاست انوالو کول څنګه دي، عمدغه لاس نه ملاول، ټرافي نه اغشتل، بل سیاسي انټرپشن کول، مطلب د کرکټ چیرمن ته داسې سړی جوړ کې چې د یو پارټۍ نه تعلق لري. دا خو په پاکستان کې هم ده، په بنگلاديش کې هم ده، په سریلانکا کې هم ده، په انډیا کې هم ده چې د کرکټ بورډ چیرمن هغه سړی راځي چې د کم کس په ملک باندې حکومت وي. د پی ټی آی حکومت او رمیز راجا چیرمنو، د مسلم لیگ نون حکومت شنو زکا اشرفی چیرمن کو، بیا غبل چیرمن پر راغو، بیا بس محسن نقوی ولوي چې ټول را کو شهید کورسۍ د ما پرې دی. محسن نقوی د اسټابلیشمنت سره دغه رنګ انډیا کې د بی جے پی حکومت ته نو د بی جے پی د محسن نقوی د انډیا په کرکټ بورډ چیرمن چې کم دی هم د بی جے پی د مودي د پارټۍ نه تعلق لري. دا رنګ په بنگلاديش کې هم بنگلاديش کې چې کوم شیخ حسینه وا دا غي چې کوم وزیر اعظم وا نو هغه هم ټول اختیارات د خپل خوخه کسانو ته ورکړو په کرکټ بورډ کې هم. نو دا په کرکټ کې سیاست راوستل دي. نو د دې حواله سره تاسو سره د تاسو خپل قیمتي رائے مشره په کمنټ کې شریک کړئ. ای بی ډیویلیر کومه خبره کړې ده تاسو ور سره اګری کیږئ کنه کمنټ لازمي وکړئ.